څو ځله مې ښکل کړې هتکړې راته حیرانې شوې بیا نو سمدستي دستي زما سره ګویانې شوې ویلې دا څه چل دی دا خو موږ په اول ځل وینو مونږ ښکلوي توبه دا مونږ څنګه پاگل وینو ما ویل ما ته شعر د ملنګ جان بابا را یاد شو چې راوړی زولنې چې اول ښکل بیا یې په خپو کړم د مینې کار کې ما لره زندان ما یادوه بیا مو زولنو ویل چې دا لا څنګه مینه ده موږ ته یې حال وایه چې په تا دومره شیرینه ده ته سلمه څوک یو له کومه نه راغلی نه خو دې رنګ زیړ دی نه خپا نغري ونیولی دا د بحرین جیل دی دلته هر قسم سړي راځي دلته بنګالیان هندوان عرب او پنجابي راځي موږ یې په لاسو کې وو علم د دنیا ځي راځي دلته خو اکثر ژاړي پریشان وي چې زلمي راځي ستا خو حوصله بیخي د غره غوندې اوچته ده نه دې شونډې وچې دي او نه دې څېره تته ده بس نو زولنو رانه شروع دغه سوالونه و ګیر چاپېره لمانته او پنجرې او زنځیرونه و بیا نو زولنو ویل چې دلته مجرمان راځي یا خو د انسان د وینو تږي قاتلان راځي دلته یا چرسیان یا پوډریان یا ګڼکپان راځي خامخا یو څه جرم لري چې تر زندان راځي وایه ستا ګناه څه ده په کوم ګناه راغلی دا چې تر زندان تر هتکړو را رسېدلی او ستا ګناه څه بل رنګ ته په خپل ګناه پښیمان نه یې او هېڅ په زړه نیولی نه یې او بلکل سرګردان نه یې ما ویل زه د خوار پښتون افغان ملت وګړی یم 3 کاله مې وشول چې غربت دلته راوړی یم بار مې مزدوري کړې د اوف بې حده ستړی یم یو د وطن غم بل پوره وړی کرځه وړی یم هلته په وطن کې مو د اور لمبې ژبې وایي سره ورونه بل دي د چا سره و د چا پښې وایي هلته له 40 کالو سرې وینې روانې دي او د پښتون وینې دي له هر شي نه ارزانې دي هلته د جهاد په نامه ورور له وروره سره وایي یو ورور پرې ټوپک ایښی وي بل ورته ټټروي زموږ په پښتونخوا کې په زرهاو میندې بورې شوې ډېرې ناوې کونډې ډېرې خویندې ورارې ناوې کونډې شوې سرتورې شوې او بچیان مو ګرځي په یو بل در کې خیرات غواړي چا چې موږ وژلي یو له هغو نه زکات غواړي او په پښتونخوا کې مو کورونه نړېدلي دي ګرد ښوونځي لیسې او جوماتونه نړېدلي دي او ټول بلډینګونه بازارونه نړېدلي دي او په افغانانو لرو بر تورونه پورې شول او په پښتنو د ترهګر تورونه پورې شول ټول د سر سړي ور حلال کړل د څاروو په شان تور لیوان لګیا دي زموږ وشې خوري د سپو په شان نشته د پښتون په خاوره تش د اوسېدلو ځای ورک یې په جهان کې شو د سرفندي کولو ځای کلیو په کوڅو کې کرل شوي بمونه دي غوڅ یې د چا سر او د چا پښې د چا لاسونه دي نه یې شته مثال پرې شوي بې حده ظلمونه دي نه یې خوشحالي شته نه تر ژړا ویرونه دي بس نو نوره تنګ شول سره یو موټی لشکر شول ټول زار د منظور جان په ناره پورته لر او بر شول ټول حق غواړي د امن او د ښه ژوندون کیسه کوي لر او بر نارې دي د پښتون کیسه کوي نوره له دې وخت د فرعونیانو خپل ځواب غواړي نوره له دې وخت د ظالمانو خپل حساب غواړي ما یې هم په نره په سفر ملګرتیا وکړله او ما یې پنا په سمندر ملګرتیا وکړله ای زندانه ای زولنو دا زما ګناه ده بس تاسې چې ځواب غواړئ نو دا زما خطا ده بس ما د خپل افغان او خپل پښتون خبره کړې ده ما د دې حالاتو د بدلون خبره کړې ده ما د پښتنو د یووالۍ فکر اخیستی دی ما د دې وطن د آبادۍ فکر اخیستی دی بس نو په دې وجه ظالمانو رانیولی یم دا چې تر زندان تر هتکړو را رسېدلی یم او خو خپیمان نه یم د وطن په ننګ قربان یمه شکر ګیلمن وزیر افغان ابن افغان یمه دار وي که زندان وي که شلنګار د زولنو زه به د وطن د ازادۍ سندرې وایم او بیا نو ټول زندان او هتکړو را سره وژړل او په لاس او خپو کې زولنو را سره وژړل ویل یې ستا همت او افغانیت ته 2 لاسې سلام یاره ګیلمنه ستا جرأت ته 2 لاسې سلام یاره ګیلمنه ستا غیرت ته 2 لاسې سلام